نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، نن سبا په معاشره کې زموږ نوجوان نسل په قسمه ګناه باندې اخته دي. داسې ګناهونو باندې زموږ مسلمان ورور اخته شوی دی چې هر مسلمان ورور د زړه غواړي چې زه دغه ګناه پرېږدم او دغه ګناه د رب العالمین د ناراضګۍ سبب جوړیږي او په دې ګناه سره زمانه رب العالمین خفه کیږي او په دې ګناه سره زمانه د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کیږي. لیکن هغه مسلمان زړه خو غواړي چې زه دا ګناه پرېږدم، هغې باوجود هم دې خدای ګناه پرېښودلی نشي، هغې باوجود هم دې دغې ګناه نه وختلی نشي او په دې ګناه کې اخته دی. او بیا راځي علماو ته وایي او طلباو ته وایي چې موږ ته داسې طریقه وښایئ چې موږ د دې ګناه نه واوړو. نو بالکل دغه طریقې په کتابونو کې علماو لیکلي دي او موجود دي او ډېر آسان اعمال موجود دي چې د هغې عمل د وجې انسان د هغه ګناه نه وختي شي او د هغې ګناه نه نفرت پیدا کیدی شي، لیکن هغه عمل په ځان کې راوستل لازمي دي. مثال کې طور پر نوجوان نسل په دې کې اخته دی د ځان سره ګناهونه کوي، د خپل ځان سره زناګانې کوي. دغه رنګ هغه ګناهونه چې د کم ګناه د وجې حضرت لوط علیه السلام په قوم باندې کم عذاب راغلی و، د هغه ګناهونو کې دغه امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه امت کې اکثر نوجوان اخته دي او هغې غزره غواړي چې موږ دا ګناه پرېږدو خو پرېښودلی نشي. د هغې دپاره زه یو وړوکې غوندې عمل ښیم، یو وړوکې غوندې نسخه خیمه، یو وظیفه خیمه، خو په هغې وظیفې باندې عمل کول لازمي دي. کومه ګناه نه چې ته اوختلی نشې هغه ګناه مې په ذهن کې او زه چې کم عمل خیم هغه عمل باندې به عمل وشي، زه چې کومه وظیفه خیمه هغه وظیفه باندې به عمل وشي. هغه وظیفه په ځان کې راولې، که هغه وظیفه دې کله په ځان کې راوستله او هغه وظیفه باندې ته عمل شروع کړو، هغه طریقه باندې عمل شروع کړو، انشاءالله الرحمن د رب کائنات نه امید دی چې هغه ګناه نه رب العالمین به تا ته نجات درکړي او د هغه ګناه نه به تا ته نجات میلاو شي او هغه ګناه نه به تا ته نفرت پیدا شي او د هغې ګناه نه به ته لرې شي. کله من د ستا زړه بیا نه غواړي چې زه د ګناه وکړم، خو هغه وظیفې باندې عمل کول بالکل لازم او ملزوم دي. او هغه وظیفه دا ده چې هر د مانځه نه بعد د ټول نه وړاندې خو مونځ پرېښودل نه دي پکار، مونځ لازم ملزوم عمل دی او مونځ کول دا یو فرض عمل دی او مانځه سره رب کائنات ته انسان نږدې کیږي، الله رسول ته نږدې کیږي، جنت ته نږدې کیږي. نو مونځ خو بالکل په هیڅ طریقې سره قضا کول نه دي پکار، پرېښودل نه دي پکار، خو د هر منځ نه بعد دغه وظیفه ویل دا لازمي دي، ویل پکار دي. او وظیفه دا ده چې 11 ځل به د منځه نه بعد وی یا مانعو یا مانعو یا مانعو. ډیره اسانه وظیفه ده او ډیره بالکل اسانه او په ډیر وړوکي یعنې مختصر وخت کې دا 11 ځل پوره کیږي، په 2 منټه کې 11 ځل دا پوره کیږي. نو دا وظیفه ویل پکار دی انشاءالله الرحمن دغه ګنې نه به نجات میلاو شي او دا وظیفه باندې عمل کول لازمي دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.